دا ویزټ چې وته لګېدل نو په دغه ورځو کې ما ته ویل چې یاره وراره داسې جنۍ را روانه ده پاکستان ته انجو نوم دی د هندوستان ده چاچی را روانه ده انډیا نه او چاچی د هندیا نه را روانه ده ما هم پسې وخندل ما څه ګپ مې وګڼله ما زه انډیا نه جنۍ بیا دیر ته راتلله او کلشو ته ما داسې نه یقینوله یوه ورځ مې بیا پرې یقین کړله 3-4 ورځې مخکې یاره واقعي خبره ده راله په دې کور کې خو ستاسو 4-5 ورځې تېرې کړې تا خو به دې تپوسونه وپوسونه کړي وو که نه مطمئن نه خوشحاله ده بالکل خوشحاله ده بس ویل چې یار ډېر مې ډېر زیات خوښ شو دا خلک مې خوښ شو لکه داسې یو ځای ناسته کې دا دلته زموږ په دغه کې نشته چې یو ځای روټۍ وکړو ماشاءالله زموږ ته ته خپته مهمان نواز خلک دي هغه سړی چې راځي څوک ګفټونه د خپل طرفه وراوړي څوک به له کپړې راوړي څوک به د بهي یو شی راوړي څوک بل راوړي لکه ټول دیر یوازې زموږ کلشو نه ټول دیر به زه ټوله ضلع به وم چې ټول لازم مبارکوله السلام علیکم جی ګرانو کتونکو بیا جمال خان یم او دا ټایم کې په بره دیر کلشو نومي کلي کې موجود یم کتونکو کومه انجو نومي جنۍ چې کومه بره دیر کلشو ته راغلې ده د انډیا نه د نصر الله په کور کې موجود یو په کوم نصر الله په چې دلته د دغه انډیا نه دغه جنۍ د دوستۍ په شکل کې راغلې ده د هغو په کور باندې موجود یو د شاته د هغو کور دی په دې خوا کې زما سره د دغې نصر الله بای د کور چې کومه سربراهان دي او ورارګانې دي ورورونه دي هغه را سره موجود دي دغه قصه په سوشل میډیا باندې د تیرو 3-4 ورځو ډیره زیاته وایرل شو ډیره زیاته روانه ده موږ ګورو مختلفو چینلو مختلفو انکارانو چې کومه دغه قصه وایرل شوې ده هغو په خپل ټي وي ګانو باندې په سکرین باندې راوستې ده موږ نن ضروري وګڼله چې موږ راشو دلته په کلشو کې چې کومه د هغو کور دی چې کومه حاصل حقایق دي چې کومه صحیح پته د هغه موږ د خپل مینوال چې کومه دي کومه ویور دي هغه د هغې نه خبر کړو هغو ته اصل حقایق چې کومه دي هغه وړاندې کړو نصر الله بای چې کومه وراره دی حنیف خان سره موجود دی حنیف خان تاسو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو خلک ډېر زیات ډسټرب کوي او موږ ولیدل چې په یو ساعت کې دنیا خلک روان دي تاسو زندګي ته تاسو د جونګړې ته خلک راځي څوک مبارکۍ ته راځي څوک انټرویو ته راځي الریډي دا قصه دې شوې چې وایرل شوې ده موږ ته ناشنا غوندې کې قصه ښکاري چې د انډیا نه بیا دلته جنۍ راتللو بیا دغه شانده کې د هغو دوستي جوړېدلو مختلف سپاټ کتله حنیف الله بھائی اصل حقیقت چې کومه دی زموږ چې کومه مینوال دي دا قصه راته د سر نه شروع کوي زموږ دا ویو چې کومه دي ډېر خلک چې دی زموږ دا ویډیو چې څوک هم ګوري چې هغه د دې حقیقت نه خبر شي او دا خبره ټول هغو ته ښکاره شي د سر نه راته دا قصه چې کومه ده په دې باندې راته رڼا واچوئ ستاسو زه ډېره شکریا ادا کوم سرجي دومره رالی زموږ ګرفخانې ته تپوس هم زموږ ستاسو سرجي دو تقریبا د 2019 نه واله تر د 2023 پورې دا دوستي روانه د فیسبوک په لاره بیا په دې کې د کرونا څه مسلې راغلې 2020-21 د هغې د وجې دې ته ویزټ نه میلاوېدو 23 کې دې ته ویزټ میلاو شو چې 23 کې ویزټ میلاو شو نو بهی انجو تقریبا یو 10-12 ورځې دلته تېرې کړل ویزټ کې بقایا دلته راوړې ځان څه پاکستان ته بیا زموږ دې ضلع دیر ته کلشو ته راله زموږ دا تره چې کوم و دا هم ډېره خوشحاله وه انجو هم ډېره خوشحاله وه او بس بیا ورځ دوه چې کوم وشو نو بهی لاړله واره ټنل ته چکر یې ولګاو داسې شرنګل ته لاړه دا راته ووایه ستا تره چې کومه دی نصر الله خان ده خو دلته بچي مچي یا واده خو ده نه دی کړی نه نصر الله هېڅ واده ماده نشته دی نه څه کوژدن موجن شته دی همدغه جنۍ سره فیسبوک په لاره تعلق و ګپ شپ تاسو اوس خبر شوئ چې کله دا جنۍ دلته بره دیر ته راله د انډیا نه که نه د مخکې کور کې وینا کړې وه مور ته یا پلار ته یا دغه شانده کې کور کې نورو خلکو ته چې دغه شانده کې ماله واده مه کوئ زما په انډیا کې دغه شانده کې جنۍ به راځي یا زما چا سره تعلق دی داسې مخکې تاسو ته څه دغه اظهار کړی داسې یو څه دغه نه و تقریبا دا ویزټ چې ورته لګېدل نو په دغه ورځو کې ما ته ویل چې یاره وراره داسې جنۍ را روانه ده پاکستان ته انجو نوم دی د هندوستان ده چاچی را روانه ده انډیا نه او چاچی د هندیا نه را روانه ده ما هم پسې وخندل ما څه ګپ مې وګڼله ما زه انډیا نه جنۍ بیا دیر ته راتلله او کلشو ته ما داسې نه یقینوله یوه ورځ مې بیا پرې یقین کړله 3-4 ورځې مخکې یاره واقعي خبره ده راله دې جنۍ تعلق چې کومه دی په انډیا کې د کوم ځای سره دی دا جنۍ چې کومه ده دا په دلي کې پیدا شوې ده او په راجستان کې اوس اوسېږي واده خو شوی دی که نه او د الله او دې چې کومه دی هلته واده کړی دی یو لور دی بچي هم شته او بچي شته دی بالکل شته دی یو زوی دی بالکل دوی چې دلته راغلي د دوی څومره ورځې وشوې دوی تقریبا د 4مه ورځ ده په دیر کې او د دې انجو نومي جنۍ چې کومه ده د دې هلته اوس رابطه مطلب د بچو سره یا د زامنو سره د کور والا سره یا د خاوند سره چې کومه ده رابطه کېږي بالکل د دې رابطه د مور سم کېږي د بچو سره هم کېږي د خاوند سره رابطه نه ده شوي او د مور او د بچو سره کېږي او دا رابطه کوي دلته راله ستاسو په کور کې 4-5 ورځې تېرې کړې دلته به د ګاونډ نه خلک هم راځي زمونږ دیر دی زمونږ روایات خو ډېر زیات مختلف دي خلک به راځي ښه محسوس یې خلکو څه خبرې اترې د خلکو رویه سره رسپانس ښه ورکوي ماشاءالله زموږ ته د خپته مهمان نواز خلک دي هغه سړی چې راځي څوک ګفټونه د خپل طرفه وراوړي څوک به له کپړې راوړي څوک به د بهي یو شی راوړي څوک بل راوړي لکه ټول دیر یوازې زموږ کلشو نه ټول دیر به زه ټوله ضلع به وم چې ټول لازم مبارکوله او بهي د ورځې چې ځم چې 100 ځي نو 200 سیوا راځي ورسره نور په دې کور کې خو ستاسو 4-5 ورځې تېرې کړې تا خو به دې تپوسونه وپوسونه هم کړي وو که نه مطمئن نه خوشحاله ده
بالکل خوشاله ده بس ول چې ډېر مې ډېر زیات خوښ شو دا خلک مې خوښ شو لکه داسې یو ځای ناسته کې دا دلته زموږ په دغه کې نشته چې یو ځای روټۍ وخورو یو ځای کینو پاسو ګپ شپ ولګو دا دلته زموږ دغه کې څه نشته نو حنیف بھائی د کومه د نکاح خبره چې د پرون په سوشل میډیا باندې وایرل شوه چې د دوی نکاح شوی دی الله میرج شوی دی باقاعده کنه په دې خبرو کې تاسو د کور مدعیان تاسو ته ډېره پته په دې خبرو کې څه حقیقت شته دې خبره کې څه حقیقت نشته هر یو چینل خپل یو چینل جوړي د ځانه جوړ جوړي دروغ جوړي او به یې مخکې شیر کوي هغه د نکاح هم څه نه دي ویلي د واده هم څه نه دي ویلي هغه به وایي چې زه به واپس ځم هندوستان ته تقریبا 12-13 ورځې به تېروم دلته په 2-3 تاریخ به ځم هندوستان ته چې لاړم که زما بیا خواهش ونه کړی چې بیا پاکستان ته راشم چکر راولګم او مطلب په وجټ باندې راغلی د بیا به واپس ځي بالکل په وجه راغلی واپس به ځي په دې نکاح په دې خبرو کې په دې واده په دې خبرو کې څه حقیقت نشته هیڅ حقیقت نشته ټول دروغ لګیا دي بس او روان دي په نیوز او چلیږي د مسلمانۍ خبره چې د چې کلمې ویلې په دې کې څه حقیقت شته نه دا هم نه دی ویلي په خپل مذهب کې دا عیسایانه ده خپل مذهب اوس هم فالو کوي مخکې هم فالو کاو دې کې څه او حقیقت نشته مطلب تاسو په کور کې تاسو په دې علاقه ډېر کې خوشاله ده ډېره زیاته خوشحاله ده د پښتنو نه ډېره زیاته خوشحاله ده دا خواهش لري چې یاره زه د پاکستان ته راشم یو پیر بیا او بیا وګرځم نور سپاټس وګورم ټوریزم چې ډېر ښایسته دی کېدای شي کومراټ ته هم لاړه شم چې ما داسې اورېدل دي د موبایل او د فیسبوک په لارې چې کومراټ پاکستان کې موجوده وخت چېرته دي ستاسو رابطه مابطه داسې د پرون د مازدیګر نه زم څه د هغې بیا رابطه نه ده شوي وتې دي تقریبا کېدای شي رابطه څه ټایم وکړله هېڅ پته نه لګېدلی چې په ټور باندې دي په ټور باندې وتې دي د حکومت د طرفه هغو ته خپله سیکورټي مطمئن دي که نه یاره تقریبا 10-12 سیکورټي د حکومته الاؤډ ده هغو سره ګرځي هر ځای ته ټیک ده جی ډیره مننه کتونکو دا ویډیو پیغام لږ اوږد هم شو او د دې ویډیو پیغام زموږ مطلب هم دا و چې زموږ چې کومه ویور دي کومه مینوال دي هغو ته اصل حقایق چې کومه دي هغه مخې ته راشي هغه د دغې خبرو نه خبر شي د اوسه پورې په سوشل میډیا باندې موږ غلط خبرونه چا به یو څه وي چا به بل څه وي نن موږ دا هڅه وکړه دا کوشش هم وکړو کله شو ته رالو بیا د حنیف الله سره چې د نصر الله بھائی وراره دی خپل سکا او د هغو په کور په مقام باندې دلته ولاړ یو موږ د هغو نه دا خبره ریکارډ کړې چې زموږ کومه مینوال دي کومه ویور دي هغو ته حقیقت ښکاره شي هغه د دې نه خبر شي نصر الله حنیف الله بھائی ډېره مننه ټایم راکولو ډېره شکریه